نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو زنانا قسم خوړو چې زه به د فلانی رشتہ دار کور ته نه ځم، بیا په هغه خلکو کې فوتګي وشوه، نو دا زنانا مړی د پاره اک کور ته لاړه، نو آیا د دې دا قسم مات شو او کنه؟ شرعاً څه حکم دی؟ چې کله دې زنانا قسم خوړو چې زه به الته نه ځم او بیا دا الته لاړه، نو د دې قسم مات شو، حانث شوه، اوس به دې باندې کفاره لازم ده. او کفاره باره کې قرآن کریم فرمایي فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې لسو مسکینانو ته 2 ټیمه طعام اور خوراک ورکول، دا د قسم کفاره ده. خو چرته دا کفاره نشي ادا کولی او کسوتهم، یا به لسو مسکینانو ته جوړې واخلي، هر یو ته ځان له جوړه به واخلي، نو دا به د کفاره ده شي. کو جوړې هم نشي کولی، سلورم دریم حکم او تحریر رقبه، یا به غلام آزادی، غلام خونن سباشتنه، نو دا ساقط دی. سلورم فمن لم یجد فصيام 3 ایام، خدا لسو مسکینانو ته طعام هم نشي ورکولی، همدک کشان لسو مسکینانو ته کپڑے هم نشي اغسته، نو 3 روزي به پر لپسې باندې نسی. یو بل مشهور قرات کې وسره دی فمن لم یجد فصيام 3 ایام متتابعات، 3 روزه پر لپسې بنسی. د دې وجه نه فقها فرمای خو د قسم په کفاره کې یو انسان 2 روزي اونسی، بیا د عذر په وجه باندې بل روزه اوننسی، نو د دې د 2 روزه هم لاړې اثرنو بدري روزه بیا د سر نه نسی. نو د قسم په کفاره کې چې کله روزي نسی، نو دا به 3 وانه پر لپسې نسکی، مسکه به پکې ناغا اور وقفه نه راولي. البته کو یو انسان وای زه د قسم کفاره د نقد او د نقدو پیسو په صورت کې ورکوم، نو دې کې بیا قانون دا دی چې کم سیزونه په کفاره کې لازم دي، د اک سیزونو ریټ په بازار کې معلوم کی چې څومره ریټ راتلو، نو اک کومره ریټ دا د قسم کفاره ده. مثلا یو انسان وای چې زه لسو مسکینانو ته نقد پیسې د قسم کفاره کې ورکوم، نو یو مسکین ته د صدقه فطر په مقدار باندې با پیسې ورکي. مثلا ابدا سے معلوماتو کی چې بازار کې با د غنم معلوماتو کی 2.5 کیلو غنم، نو فرض کا چې 2.5 کیلو غنم راتلل د 2.5 روپو یا د 200 روپو راتلل، نو دیله په 10 کې ضرب ورکی، نو 200 لچې په 10 کې ضرب ورکړي شي، نو دا 2000 روپے لازمیږي. بدی صورت کې په د باندې د قسم کفاره 2000 روپے لازم ده. نن سبا سره ته د دې معلومات نشته، البته دغه اندازې سره به ریټ معلوم کی په بازار کې، او 10 کې به ضرب ورکی، نو څومره رقم چې راتلو دغه به د قسم نقد کفاره وي. السلام.